محترم مسلمانانو د بینک د سود د روپو حکم څه دی؟ یعنی کم خلک چې په سودي بینکونو کې روپۍ ایږدي، اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې په سودي بینکونو کې روپۍ ایښودل نه دي پکار، او که چا مجبورا د حفاظت دپاره کېښودې، بل بینک داسې نه یا چې کوم دی پته ورته نه وه او د حفاظت دپاره پیسې کېښودلې او د سودي پته ورته نه وه، نو چې د بینک د طرفه د کومه سودي ګټه میلاویږي، کومه منافع میلاویږي، نو دا به د بینک والا ته نه پرېږدي. دا به نه وایي چې یاره زما دغه اصلي پیسې ما ته راکه، څومره چې ما تا سره ایښې وې راکه، د کومه منافع چې راغلې ده دا تا د پاتې شولې. نه، دا به د بینک والو ته نه پرېږدي، بلکې دا به د هغوی نه راوالي، بینک والو نه به راوالي، او د ثواب نیت به پکې نه کوي، د ثواب نیت نه په غیر به په فقیرانو او مسکینانو باندې تقسیم کړي. ځکه په حرام مال کې، سودي مال کې ثواب نیت کول دا خو بیا یو لوی ګناه ده، کفر دی. نو د دې وجې نه د ثواب نیت به پکې نه کوي، د ثواب نیت نه په غیر به په دې په فقیرانو او مسکینانو باندې تقسیم کړي. نو یاد ساتئ، اول درخواست دی چې په سودي بینکونو کې خپلې روپۍ ایښودل نه دي پکار، او چې په کومو روپو باندې تا ته منافع راځي، تا ته چې کوم دی هغه ګټه میلاویږي پې، نو دغه بینکونو نه ځان ساتل پکار دي.